أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمونږه موضوع ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاندان. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان په عربو کې پوزیشن سو، د هغوی د کردار نه، د هغوی د عمل نه، د هغوی د طریقه کار او د ژوند نه مونږ نن څه زده کولی شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاندان په سیرت کې د بنو هاشم په نوم باندې یادېږي. بنو هاشم کوم چې هاشم طرف ته نسبت کیږي، او هاشم هغه سړی و د چا سخاوت چې په عربو کې مشهور و. دله الله تعالی لوی سخاوت ورکړ. دویم، هاشم هغه سړی و چې د په لومبي ځل د دغې قریشو دپاره د تجارت لارې کولاو کړې، د اوړي او د ژمي دې خلکو ته د تجارت لارې وښولې. په دې وجه باندې د دوی معیشت بهتر شو، مضبوط شو، مستحکم شو. هاشم هغه سړی و چې د ذمواري دا وه چې څومره حاجیان به په هغې وخت کې راتلل حج دپاره، اگر چې هر قسمه بت پرستی و په هغې وخت کې، خو بیا به هم دې خلکو حج کو، د بیت الله شریف زیارت پې کو، مزدلفې او مینا ته به تلل، عرفات ته به تلل. نو دې هاشم به دې خلکو له مفت روټۍ ورکوله، د دوی د آرام او د راحت خیال به ساتو. د هاشم په دغه ژوند کې زموږ دپاره نن دا نصیحت، دا عبرت دی، دا وعظ دی، دا تعلیم دی چې څرنګې د هاشم نوم ژوندی دی او په قریشو کې د احترام په نوم یادیږي، هغه د سخاوت. خو په نن په معاشره کې هم یو سړی دا غواړي چې د هغه نوم دې یاد کړی شي، د تاریخ حصه دې وګرځولی شي، قومونه دې په هغه فخر وکړي، خاندانونو کې دې په ښه نوم سره یاد شي. لومبنی صفت په هغه کې دی چې هغه به سخي وي. کنجوس سړی چرته هم خلک په ښه الفاظو نشي یادولی، بلکې کو ډېر هم مالدار وي، ډېر هم د لوی عهدې منصب مالک وي، او دغه کنجوس سړی چې کله مړ شي نو د هغه د مرګ سره د خاورې نه لاندې د هغه د جسم او نوم دواړه دفن شي. خو نن په معاشره کې یو سړی وایي چې زما نوم دې یاد شي او په ښه الفاظو کې د زه په د مرګ نه پس یاد شم، نو دی به سخي. دویم صفت مونږ د پیغمبر علیه السلام د دغې خاندان او د ده د جد امجد د هاشم نه دا زده کوو چې دا به دې هاشم به د خپل خاندان دپاره خدمت کو، د خپلې قبیلې د خپلو عوامو دپاره به خدمت کو، د هغوی دپاره د تجارت لارې کولاو کړئ. خو نن یو سړی دا غواړي چې یاره په معاشره کې د دې په ښه نوم یاد کړي شي، په خاندان په قبیله کې د دې ښه یاد کړي شي، د مرګ نه پس د دې خلک یاد کړي شي، نو دی به د خپل قوم، د خپل قبیلې، د خپل عوامو دپاره خدمت کوي، منډه ترړه به وي، د هغوی ژوند به ښه کوي. او کوم سړی چې فقط د ځان دپاره لګیا وي، نو هغه سړی د مرګ سره د هغه نوم هم ختمیږي. دا هاشم هغه سړی و کله چې دی د تجارت دپاره لاړلو، نو په فلسطین په غزه کې د وفات شو او هلته دی دفن شو. نن دا هغه برکات دي چې د غزه د دنیا د لوی لوی طاقتونو مقابله کوي. د یو سړي د برکت د وجې نه په قومونو ته الله تعالی دومره خیر رسوي. بیا چې موږ د عربو په دغه معاشره کې کوم چې موږ په تیر شوي لیکچر کې د هغوی معاشرتي، معاشي او سیاسي، اخلاقي، مذهبي حالات بیان کړو، موږ د خاندان بنو هاشم تاریخ ګورو، نو دا هغه خاندانو چې د آدم علیه السلام نه والا تر پیغمبر علیه السلام پورې دا نور، دا چې په کومو پشتونو کې راغلی و، الله تعالی دوی د بدکارۍ نه ساتلي و. دغه خاندانونه، دغه پشتونه، دغه خلک پاکو، دا وخت د مروجه دستور قانون مطابق به د دې خلکو نکاحګانې کېدې.
نو په دې وجه باندې دغه خاندان ته الله تعالی په قریشو کې یو لوی مقام ورکړ او دغه خلک په عربو کې د عظمت او دې خلکو ته به د وقار په نظر کتل کېدل. دا خلک د خانه کعبې مشرانو، د خانه کعبې حکمرانانو، د مکی حکمرانو ده. نن مونږ د دغه بنو هاشم نه دا زده کوو، دا عبرت لو، نصیحت لو. خو یو خاندان او یو قوم دا غواړي چې د دوی په معاشره کې، په قوم کې، په وطن کې مقام وي او عزت وي، نو دوی به د بدکارۍ، د فحاشۍ نه، د بېرحروۍ نه ځان ساتي. اگر چې د سیرت په کتابونو کې دا ذکر شوي دي چې په دغه عهد جاهلیت کې بدکاري، فحاشي، بېحیایي عام وه. خو مونږ چې وګورو داسې نه وه، بلکې کوم چې لوی لوی خاندانونه او لوی لوی قبیلې وي، خصوصا د پیغمبر علیه السلام قبیله وه، نو دغه ډېره پاک خلک وو. دغلته زنانو ته ډېر لوی مقام حاصل و، ډېر لوی عظمت حاصل. د چادر بې حرمتي چې به وشوه، په دې به د قبیلو درمیان کې جنګونه کېدل، ډېر کلونه به جنګونه چلېدل، په زرګونو او په سوونو کاله په هغې کې قتلونه په تعداد کې په دغې کې قتلونه کېدل. خو بېحیایي وه یا بدکاري وه په دغه جاهلي معاشره کې، نو هغه هم په کمزورو خلکو کې وه یا خصوصا په لونډیو کې وه. او بیا هم سیرت نگار دغه لیکي چې دغه بېحیایۍ په حاشیه کې چې موږ وګورو، نو څرنګه چې دغه خلکو عبادت بت پرستۍ ته بدل کړو، نو دغه رنګې د نکاح داسې شکلونه او صورتونه رایج کړي چې هغه بیا وروسته په حاشیه او بدکاري معین شوه، چې دی ته به په حاشیه او بدکاري ویلي. په هغې وخت کې دوی له د نکاح نوم ورکړ. دویم بې کسه او غریبو خلکو دغه معاشره کې خو دغه بدکاري طرف صرف په دغه کې رایج وه. دا څه نوې خبره نه ده، ځکه په هر دور کې چې مونږ ګورو، د وخت واکمن، د وخت غلبه طبقه، د وخت دلالان همدغه د غریبانانو خلکو د عزتونو سره دغه لوبې کوي. لکه څرنګه زمونږ په معاشره کې چې د زنانه د عزت په ځای د هغه جسم په مختلفو طریقو سره خرڅېږي، کله د ریسپشن په نوم باندې، کله د انټرټینمنټ په نوم باندې، کله د ټاک شو په نوم باندې، او کله د ایڈورټایزمنټ په نوم باندې، کله د کیټ واک په نوم باندې، کله د فیشن شو په نوم باندې د زنانه دغه جسم خرڅېږي. څرنګه چې زمونږ په دې زمانه کې او په دې معاشره کې د وطن واکمن یا د قوم دلالان، د قوم غټان، دغه د غریبانانو خلکو زنانه او عزتونه، دغه زنانه په خپل نجی محفلونو کې ګډوي، د دوی د عزتونو سره لوبې کوي. څرنګه چې د وطن واکمن د چادر د حرمت او د چاردیوالۍ د حرمت خیال نه ساتي، د دې نه هغه د عربو دغه جاهلي معاشره ډېره بهتره وه. هلته هم د چادر د حرمت او د چاردیوالۍ د تقدس خیال به ساتي کېدو. به هر حال که مونږ دا غواړو چې یو خاندان د ترقي وکړي، یو قوم د ترقي وکړي، یو قبیله د مخکې لاړه شي، نو د دوی نه لومبني صفت دا دی چې بېحیایي، فحاشي او بدکاري به ختمیږي. کله چې په یو خاندان کې دا بېحیایي او فحاشي شروع شي، نو دا د دغه خاندان د زوال لومبنۍ ورځې وي او د تباهۍ طرف ته قدمونه وي. بله چې موږ ګورو دغه بنو هاشم ته دوی له چې الله دونه لوی مقام ورکړی، په دغه دور جاهلیت ته کوم ته چې موږ جاهلي دور وایو، دې خلکو په دور کې چې به څومره حاجیان راتلل، اگر چې بت پرست وو، خو بیا به هم دغه خلکو بت پرستو د بیت الله طواف کو، صفا او مروه ته، مزدلفه او مینا عرفات ته بتلل. بیا هم د دوی په دوران کې په دغه وخت کې حج رایج و. دغه بنو هاشم به دغه ټولو حاجیانو ته سهولت ورکو، د دغوی به خدمت کو، دوی له به فری کانه ورکوله، فری رهایش به ورکو. د دې وجه باندې د عربو کې دغه خلکو ته ډېر لوی مقام حاصل. که مونږ وګورو په نننۍ دوره کې کوم ته چې ډېر لوی تعلیم یافته دور وایي، پوهه خلک ورته وایي، عصري علومونه لیس خلک ورته وایي، همدغه عرب دی چې نن دغه تجارت د الله د کور د زیارت دغه ته د تلو د خپل معاش د خپل کاروبار ذریعه ګرځولې ده. هم په دې باندې دغه خلک پیسې ګټي. دغه بنو هاشم به تجارت کو، دولت پیسې مزدوري به ګټله او هغه به بیا په دې حاجیانو لګول. نن معاشره کې دغه خلک، دغه د عرب خلک دغه د حاجیانو نه پیسې ګټي او دغه د هغوی ذریعه معاش دی. که مونږ عرب خپل حالات بهترول غواړي، نو هغه د الله د کور زیارت کوونکو خدمت وکړي.
که موږ په دې خپل وطن کې ګورو نو دلته هم د الله د کور زیارت یا دغه عبادت ذریعه معاش ګرځول. د وطن واکمن هم دغه د الله د کور د زیارت کوونکو نه هم په لکونو روپۍ کرپشن کوي. نو په دې وجه باندې د دې وطن حالات هم نه ټیکي. خو دا خلک هم دا غواړي چې یاره دا حالات دې ټیک شي نو دوی به د الله تعالی د کور د زیارت کوونکو خدمت کوي. دغه وجه وه چې الله تعالی د دغه خاندان کې بیا د بنو هاشم له الله تعالی زوی ورکو، په هغې هغه نوم عبدالمطلب. دغه عبدالمطلب هم هغه لوی خدمات وکړل چې دته به په عربو کې او په مکه کې خصوصا په لوی نظر کتل کېدو او د سخاوت دا مشهورو په دې وجه باندې دته لقب میلاو شوی د فیاض. دته به خلکو سخي ویلي او د سخاوت برکاتو چې الله تعالی په دغه قریشو باندې په دغه مکې په دې خلکو باندې د ځمکې نه هم چشمې جاری کړي. هغه د زمزم چینا چې د ډیر وخت نه بنده وه الله تعالی د عبدالمطلب په لاس باندې آزاده کړه. د عربو به هر حال د عربو د دغه جاهلي سماج نه د بنو هاشم د کردار نه مونږ دا زده کوو. که مونږ خپل ژوند ښه کول غواړو نمبر 1 خبره دا ده چې مونږ کې به سخاوت راځي، مونږ به د بېحیایۍ او د فحاشۍ نه ځان خلاصو، د بدکردارۍ نه به ځان خلاصو، او درېیمه خبره دا ده چې مونږ به د الله تعالی د کور خدمت کوو. کوم خلک چې د الله تعالی د کور نه خلک منې کوي یا زمونږ په معاشره کې په سماج کې د مسجد د خدمت نه غاړې ته کوي یا په مسجد کې پریشانۍ پیدا کوي، نو دغه خلکو ته الله تعالی په قرآن کې دا فرمایي ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، چې د دې خلکو نه لوی ظالم څه دی چې خلک د الله تعالی د کوره او د لارې نه منې کوي. د الله تعالی نه دا دعا ده چې په موږ کې الله تعالی سخاوت پیدا کړي، د بېحیایۍ او د فحاشۍ نه مو وساتي او الله تعالی را باندې د خپل کور د مسجد د خدمت کولو مقرره کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.